السلام علیکم. تاسو ګورئ ایکسپشنل ایجوکیشن اکیډمي. نن موږ پارټس اف سپیچ شروع کوو. نن ټولو نه مخکې به موږ وربس د هغې فارمز او ټایپس وایو. وربس څه ته وایي؟ وربس چې دی دا د جملې موږ سنټنس وایي چې سنټنس څه ته وایي. د سنټنس د ټولو نه اهم پارټ موسٹ اسینشیل پارټ اف د سنټنس څه دی؟ ورب دی. ورب نه بغیر جمله نشي کېدی. دی وجنه ورب ته موږ سول اف د لینګویج وایو. څه ورته وایو؟ سول اف د لینګویج. روح ورته وایي. څه ورته وایي؟ روح. څنګه روح باندې سړی ژوندی، نو داسې ژبه چې ده دا په وربس باندې ژوندی ده. موږ روزانه لوی شی وربس استعمالوو. زه لاړم، ما وخوړو، زه کېناستم، زه ناجوړه یم، زه ګرځم. دا ټول وربس دي. چې کله وربس نه و نو جمله به نه وي. یو ورب جمله کېدی شي، یو ورب، یوازې ورب. لکه فرض کړه موږ ولیکو رن، څه ولیکو؟ رن. نو دا رن پوره جمله ده، تخته. خو بغیر د ورب نه جمله کېدی نشي. ورب ډېر لازمي شیز دی. اوس د ورب ډیفینیشن چې موږ کوو، نو ورب به څه ته وایي؟ چې هغه موږ سره اکشن، یو کار ښیي. څه ښیي؟ کار، فعل، یو عمل. عمل لاس و خپه پکې استعمال شي، سترګه، غوږ، پوزه. دې کې چې کوم یو هم استعمال شو، دماغ استعمال شو، نو دغې ته موږ اکشن وایو. یا به دا سټیټ ښیي. څه به ښیي؟ سټیټ. څه به ښیي زموږ سره؟ سټیټ. بعضې ورب به ایونټ ظاهروي. څه به ظاهروي؟ یو ایونټ، یو واقعه به ظاهروي، یو شی عمل. نو ورب ډیفینیشن به یاد کړئ: a word that shows an action, state or an event is called verb. اوس دې مثال ته وګورئ، اکشن والا مثال. he kicked. kick ته وګورئ، هغه لته ورکړله، خپه یې راچوله. دې کې خپې عمل وکړو، نو دا اکشن ورب دی. سټیټ ته وګورئ، he looks. looks کې صرف هغه داسې ښکاري، خوشحاله ښکاري، نو دا لوکس صرف د هغه حالت ظاهروي. نو دې ته موږ څه وایو؟ سټیټ والا ورب. او بل ایونټ، arrived، را رسېدل، یو ایونټ شو دی. د ټرین را رسېدل دا یو ایونټ دی. نو دا موږ سره هغه ورب دی چې ایونټ ظاهروي. یا به اکشن، یا به سټیټ، یا به ایونټ ظاهروي. اوس په دې کې ټولو نه مخکې موږ سره ډاینامیک وربس دی. ډاینامیک وربس ته اکشن وربس هم وایي. ولې ورته وایي؟ په دې کې اکشنز دي. څه پکې؟ اکشن. څه کار پکې کړی؟ ما تاسو ته وویل چې زموږ لاس، خپه، سترګه، غوږ، پوزه، دماغ، دا چې څه کار وکړي، څه عمل وکړي، دغه وربس ته به موږ څه وایو؟ اکشن وربس. دا موږ ته وایي چې دا سبجیکټ څه کوي. د سبجیکټ باره کې موږ له خبر راکوي چې دا سبجیکټ لګیا دی، دی څه کوي، دی څه کوي، دی نه، دی څه کوي. اوس دا اکشن چې موږ وایو، دا سبجیکټ چې کوم اکشن کوي، یا به دا فزیکلی، یا به دا فزیکلی، یا به دا منټل. منټل مطلب لیونی نه، منټل مطلب دی دماغ به استعمال شي. یا به په دې کې زموږ جسم اجزا استعمال شي، یا به پکې دماغ استعمال شي. لکه مثال جمپ، فزیکل اکشن. جمپ کې زموږ وجود استعمالیږي، هیډ کې، سینګ کې خوله ژبه، واک کې خپې، لاف کې خوله، سویم کې لاسونه خپې، پلی کې لاس او خپې ټول وجود، ایټ کې خوله او لاس، ډرینک کې خوله، سینګ کې خوله، ډانس کې ټول وجود خو ټول تاویږي، ټاک کې خوله، سی کې خوله. نو دا وربس دي ته فزیکل اکشن وایي. بعضې کې به دا زموږ وجود پارټس نه استعمالیږي، لکه تینک. تینک ته وګورئ، په دې کې صرف برین استعمالیږي. چې برین پکې استعمالیږي، کنسیډر، میمورایز، یادول، نو دې ته به موږ منټل اکشن وایو. څه ورته وایو؟ منټل اکشن. نو اکشن دواړه دي، ضروري نه ده چې لاس وختې دي پکې وو، چې دماغ پکې هم استعمال شي، دا به اکشن ورب وي. اوس اکشن وربس چې دي، ډاینامیک وربس، د دې مثال په جمله کې آی باره کې موږ ته وایي چې دا آی څه کوي. دا موږ ته څوک وایي؟ ایټینګ. ایم ایټینګ موږ ته وایي. ایم ایټینګ موږ ته وایي چې دا آی څه کوي. نو دا ورب شو. کوم ورب شو؟ اکشن. د ایټینګ کوي، نو دا اکشن ورب دی. هی تھریو، هی چې چل کړی، هیو تھرو کړله، څه تھرو کړلی؟ بال. نو دا تھرو چې دی دا اکشن ورب شو. دی څه کوي؟ لګیا دی، دی لافینګ کوي، دی خندل دي. نو لاف چې دی دا څه شو؟ اکشن ورب شو. منټل چې دماغ پکې استعمال شي. he thinks، دی اوس دماغ تھنکینګ کوي د خپل مستقبل. he thinks about his future. he decided to go، هغه فیصله وکړه د تلو. دې کې دماغ استعمال شوی دی. he dreams،
خوبونه یې نه چې زه به یو ښه آرټسټ یو ښه ډاکټر جوړ شم. نو دا داسې ایکشن دي، دا هم ایکشن ورب دي، خو دې کې برین استعمال شوی دی، استعمال شوی دی برین. اوس ډاینامیک ورب چې دی دا سمپل فارم کې هم راتلی شي او کنټینیوس، دا دواړه موږ به سټیټیو ورب وایو، هغه به صرف یو وسیله یا به لینکینګ یا به سټیټیو ورب سټیټیو ورب چې دی یا به صرف سمپل کې راځي، دی کنټینیوس او دواړه. لکه مثال ته وګورئ شي رنز، دا رنز دا ایکشن دی، نو د دې په ځای ته از رننګ هم استعمالولی شي، دا کنټینیوس فارم دی. کنټینیوس فارم چې دی په دې کې صحیح آی ان جي، نو آی ان جي والا فارم هم ایکشن ورب اخلي او سمپل ټینس ورب فرست فارم، دا دواړه دی اخلي. او سټیټیو ورب له چې موږ لا شو، سټیټیو وربس چې دي دا د ډاینامیک وربس اپوزټ دي. سټیټیو ورب کې شي استعمالوو موږ چې څه کار وکړو، په دې کې به کار کا نه دی، به حالت ښیي، څه به ښیي حالت، دی کې دی شي سټیټ ښیي، سټیټ نه علاوه دی به د چا فیلینګس ښیي، دی به د چا کوالټیز ښیي، یا به دی د چا اوپینین ښیي، یا به بلیفس ښیي، یا به ایموشن ښیي. نو سټیټیو وربس چې دی دا سټیټ حالت، فیلینګ، کوالټیز، اوپینین یا ایموشنز ہوئے شي. وز د دې مثالونه سټیټیو ورب چې تھاټس دي، اوپینین دي، لکه بلیف، آی بلیف، نو، ریممبر، انډرسټینډ، دا سټیټیو ورب دي. نور مثالونه ته وګورئ لو، آی لو، آی لایک، هی هیټس، آی پریفر، دا چې دي دا سټیټ دي، دې کې ایکشن نه دی شوی. ها دا شان اونز، آی اون ا کار، this car belongs to me, I have two brother. نو دا چې دی دا پوزیشن ملکیت وایي، څه ښیي ملکیت، چې دا شیز د چا دی. نو دا ټول چې دي دا څه دي سټیټیو ورب. و سټیټیو ورب چې دی دا کنټینیوس فارم د دې نه، یاد ساتئ سټیټیو ورب کنټینیوس فارم نه، دا جملې چې لیکلی شوي دي دا دواړه غلط دي. I am wanting you اوس هم جاري دی، خو ته به وایې چې I want، I love. د سټیټیو ورب دا کوم ورب چې موږ ووایو دې کې به کنټینیوس ټینس نه جوړوئ، دا به سمپل ټینس یا کله کله به پرفیکټ اخلي، خو زیاته دا د سمپل ټینس کې راځي ورب فرست فارم کې. لکه I want it, I love it, I want it, I love it. دا she owns a beautiful house دا صحیح دی، او کو she is owning a beautiful house دا غلط شو، دا څه شو غلط شو، دا به کنټینیوس نه، دا به کنټینیوس نه. our body containing 206 bones، our body contains 206 bones. نو د سټیټیو ورب کنټینیوس فارم نه. اوس بعضې وربس داسې دي چې هغه کله کله سټیټ ځای دی، کله کله ایکشن پکې، دواړه یې ګورئ. ها بعضې ورب داسې چې سټیټ هم وي او ایکشن هم وي، هغه به استعمال باندې ډیپنډ کوي. مثال ته وګورئ چې بعضې ورب چې دی سټیټ او ایکشن دواړه دي. مثال څه شو ټیسټ، ذایقه چې ورته مونږ وایو، چکنه ته هم وایو او ذایقې ته هم وایو. اوس مونږ وایو د کیک ټیسټډ ګریټ، د کیک ذایقه بهترین ده. او دلته وایي چې وی ټیسټډ د کیکس، وی ټیسټډ د کیکس، مونږ کیکس چې دي دا په ژبه وڅکل، چاکوتي ووهو. نو په دې کې وګورئ دې کې ایکشن دی، څه دی ایکشن، او دا سټیټ دی، دا د کیک سټیټ دی. کیک خو څه کار نه دی کړی دلته، وی خو دلته کار کړلی، دې ټیسټ کې وی کار کړلی، دې ټیسټ کې کیک کار نه دی کړی. نو دا څه شو ایکشن، وی ټیسټډ د کیکس، او دا سټیټیو ورب، څه شو سټیټیو ورب. بل د سټیټیو ورب کې کو دی ورب په ځای ته ساده ایزم آر ولګي بیا هم صحیح. کیک از ګریټ، کیک از ګریټ دا صحیح مطلب دی، خو وی سره آر لګو، وی آر کیکس، نو دا مکمل غلط شو. څه شو مکمل غلط شو. اوس لکم هم ایکشن راتلی شي هم لینکینګ. نو دا تاسو په کمنټ کې ولیکئ چې دی لوک سیډ، دې کې ایکشن دی، کو دی لوکډ ایٹ د ریور په دې کې ایکشن دی. کو دې دواړو په ځای اے آر لګوئ، اے آر ای آر لګوئ او معنی یې ګورئ. او کو ورته ګورئ چې دی لوکډ سیډ کې دی دا کسان ایکشن کې لګیا دي، کو دی لوکډ ایٹ د ریور په دې کې کوي. نو دا به کمنټس کې شي ستاسو. ټرانزټیو ورب هغه چې هغې له ډایرک آبجیکټ پکاري، څه له پکاري ډایرک آبجیکټ. په ټرانزټیو ورب پسې ډایرک صحیح ناون یا پسې پروناون وي.
صحیح ده کنه ट्रांजिटिव वर्ब بسی ډایرکټ ناون یا پروناون نه د object هغه یی چې د verb د action نه متاثر شي لکه اسلم ate اسلم ate was ate verb دی اسلم ate this is خوړلی a delicious burger نو دا د دې ate object شو دا ate action بچا شو دی په برګر باندې نو دا برګر د څه شو object نو دسی verb دا ate چې دی دا transitive verb دی د لدا پکا دی کو ته تاسو وی چې اسلم ate نو هغه بدن خامخا ته پوس کې چې سو پښتو کې سو اردو کې وټ چې د وټ ته پوس د نه چا وکړو نو بس پوه شئ چې دا transitive verb دی my brother bought what my brother bought what my brother bought what bought cars تعداد وسره مرګ نه کې 3 cars نو اصل په دې بورډ پسې نو راغلی cars نو د کوم verb سره چې دلته دا object هي نو دا به transitive وي او دې کې تاسو دا تاسو کوئ my brother bought what نو my brother bought د دې جواب کو پکې میلاو شو نو دا transitive verb دی اسلم ate what a burger جواب شته نو دا transitive دی اسلم سو خوړو پښتو کې اسلم زما رور سو اغستو she hates what هغه سنه نفرت دی نو بروکولای intransitive verbs هغه verbs دي چې هغه ته object نه بګر دې کې دا word جواب کوېسچن اډو جوړیږي نو جواب خو یې سګي خو د word یا پښتو کې سو کوېسچن اډو جوړیږي نو when an action verb has no direct object وسره نه نو دې ته مونږه intransitive وایو نو intransitive verb هغه چې direct object وسره نه دې پسې اکثر adverb یا preposition adverb phrase کې پاول څه صحیح preposition نو چې په کوم و پسې noun نو preposition یا پسې adverb نو پوه شئ چې دا intransitive verb دی سره intransitive verb لکه they ran away پسې سره quickly دی نو دا quickly چې دی دا سره adverb دی noun نه دی نو they ran away what تاسو پوهیم نو جواب خو یې سکه او they ran away what تاسو وایي they ran away دی پسې what وایي نو دی جواب نه نو اوس ورپسې اگزامپل ته وګورئ he died نو اوس په دې پسې سره preposition اوس دا تپوز he died what دا تپوز تاسو نشي کولی یا دا تپوس هغه سمړ شو دا نشي کولی نو پښتو کې څه کوېسچن انګلیش کې ورډ کوېسچن او اسیم د ایډوربس چې ورپسې یا پریپوزیشن چې ورپسې دا انټرانزټیو ورب وي انټرانزټیو ورب مثالونه چې دي هغه زموږ سره ګو دی واک دی رن دی ټاک دی سټ دی سلیپ دی ورک دی اوس دا شي لینکینګ وربس لینکینګ وربس خو یاد ساتئ دا سټیټیو ورب دي دا سری سټیټیو ورب لینکینګ ورب سټیټیو ورب دی او د نوم دی پته لګي دی لینک کوي څه کوي لینک کوي لکه دا لینکینګ ورب ما وربس ته لینک کو نو دسی دا لینک کوي چې شی سبجیکټ لینک کوي د سبجیکټ کمپلیمنٹ سره چا سره سبجیکټ کمپلیمنٹ نو سبجیکټ کمپلیمنٹ به هغه ټکی هغه ایجکټیو وي هغه نون وي چې هغه د سبجیکټ پیژندلو کې مدد کوي د سبجیکټ پیژندلو کې څه کوي مدد کوي نو د سبجیکټ باره کې بس خبرې د سبجیکټ باره کې بس خبرې لګا هی او د ګډ بوای اوس دا ګډ بوای چې دی دا د باره کې خبره ده دا به موږ لینک کو په زمانی په ازمانی یا په وازمانی نو دا لینکینګ ورب شو دا څه شو لینکینګ ورب نو چې سبجیکټ کمپلیمنٹ د سبجیکټ باره کې چې سبجیکټ ډیسکرایب کړي هغه الفاظ کنیکټ کوي د سبجیکټ سره په دې کې اکشن بیخي نه دا ورب یاد کړئ دا خو همیشه لینکینګ ورب دی سیم او بیکم he seems happy he become prime minister دا دوه همیشه لینکینګ ورب دي دین علاوه لینکینګ ورب بی دی بیکم دی د بی ډی شی فارم دی به وسو وایو ازم ا دی واز و دی هیز هیو دی هډ دی بیکم اپیر لوک فیل ساوند سمیل ټیسټ خدا په کې بازي ټیم اکشن ورب نو بیا به دا لینکینګ ورب نه از ام ار واز و هیز هیو دا بیا کې if am are was were has have had دا به لینکینګ ورب وي خو چې کله د سره بل ورب نه او د په خپل مین ورب وي لکه I am a student نو دی ام سره بل ورب نشتی نو چې دا یا کې دا چې مین ورب وي نو دا به لینکینګ ورب وي او دا دوه به هم همیشه لینکینګ ورب وي پاتې پکې څه شو دا به چې کوئ لکه هلته مخکې مونږ چک کړو اگزامپل کې مونږ ووي example of linking verb Mike
بارا کی خبره مایک کمپلیمنٹ گریټ ډانسر دا د مایک خبره ده د سره دا لینک کړل دا د تفصیل ورګي د ډیسکرایب کوي د اس کنیکټ کړل دا اس چې دا لینکینګ وب دی That gold watch looks expensive. دا expensive کنیکټ کړل د چا سره د واچ سره چا کنیکټ کړل لوکس کنیکټ کړل اکشن بګینی شي نو دا سره لینکینګ وب دی سډنلی مال د حال چې د بازار چې د بازار کې ناڅاپه غړای شو نو د مال ګټ کراودډ مال از ریلی کراودډ دا د دې سره کنیکټ کړل د مال باره کې خبره وه ریلی کراودډ دا د کنیکټ کړل اکشن پکې نشتی اوس کو لینکینګ وب په ازم آر باندې دا مخکې ماته ته وی ریپلیس کې مطلب نه چینج کیږي لکه دا موږ دا پر مثال ویلو موږ دا پر مثال ویلو دیٹ گولڈ واچ لکس ایکسپینسیو دی لک ټیکټ کوي او دې په ځای از ولګوي سو ولګوي از دیٹ گولڈ واچ از ایکسپینسیو نو ګورئ مطلب بدل شو د دې او دې جملې کې څه فرق دی دې مطلب هم دغه دی چې دا ګړی ګرانه ده او د دې مطلب هم دی چې ګړی ګرانه دواړو مطلب سره سیم دی نو دا زموږ سره څه شو لینکینګ وب اوکسیلری وب دا د بل وب مدد کوي بل وب پکې خو دی د هغه په ټینس او موډ ټینس لکه آی این جي نه مخکې آی این جي شپږ ټینسونه کو دې نه مخکې ایز نو دا پریزنټ کنټینیوس کو دې نه مخکې هیډ وي نو دا پاس پرفیکټ کنټینیوس نو دا موږ سره څه کوي موږ ته ټینس ځای دی یا د وب موډ چې هی می کم هی مسټ کم هی کین کم نو موډ هم ځای دی موډل وب په دې کې موډ چې دی هغه څه دی ایبیلیټي ډیګري اف ایبیلیټي یا پوسیبیلیټي یا سرټنیټي ایکزیلی وب چې دی هغه زموږ سره مین څه دی بی د بی پریزنٹ فارم چې دی هغه از ام آر دی واز ور پاست فارم دی بی د از ام آر او واز ور دا د بی فارم دی یو پریزنٹ دی یو پاست دی دا د پریزنٹ هیلپینګ ورب دی دا د پاست دغه شان د هیو پریزنٹ هیلپینګ ورب هیز هیو دی او دا سره پاست سره هیډ دی خو دې سره چې بل ورب موجودی غره دا کوم چې منګه وی دا کله کله مین ورب هم راځي سره راځي مین ورب دا لینکینګ ورب هم راځي د سره بل ورب موجودی د ورب تھرد فارم سره یا وسره ورب آی این جی پریزنٹ پارټیسیپل نو کو دا دواړه دې پسې دا دواړو کې یو وو نو دا به له هیلپینګ ورب وي او ډو ډز او ډیډ په ډو ډز او ډیډ دا کو په اول سره سٹارټ کیو په جمله کې نو دا به هیلپینګ ورب وي او کو دې سره ناټ او نو دا به هم هیلپینګ ورب وي کو دا دو نو په اول سره نو او ناټ وسره نو دا ډو ډز ډیډ دا به هیلپینګ ورب نه دا به مین ورب وي I do my work نو I do my work کې چې د دې ته هیلپینګ ورب ونه لګي دا مین ورب دی ریګولر ورب هغه چې د هغې سیکنډ فارم یا پاست ټینس او پاست پارټیسیپل او ورب تھرډ فارم په ای ډي یا په ډي لګولو جوړیږي صرف ای ډي ورسره ولګي یا په اخره کې چې ای ورسره او ډي ورسره ولګي څه ورسره ولګي ډي لکه موږ وایو پلی نو د پلی چې سیکنډ فارم موږ جوړو نو څه به ورسره لګو ای ډي دا شان موږ کوک سره به موږ څه لګو ای ډي اوس ایریګولر ورب هغه چې هغه په دې طریقه ایریګولر ورب هغه چې په ای ډي په طریقه نه جوړیږي سپیلنګ یې څه بدل کی د بعضې بله طریقې خو چې په ای ډي د سیکنډ فارم او تھرډ فارم نه جوړیږي هغې ته ایریګولر وربز وایي ایریګولر وربز یو څه ته وګورئ شټ درې وړه فارم یو شان دي بیډ هم یو شان دي ډرنک او رائز روز ریزن بریک broken beaten ورډ یو شان دی او ترایم بدل لې became فرست او تھرډ یو شان دی خو ای ډي والا خو نه دي کنه په ای ډي نه دي ډریون نو دا درې واړه بدل دي نو داسې وربز دا ایریګولر وربز دي د دې فارمز بدل دي دا به یاد دي تاسو ته دا ما چې کوم راوسته دا خو به بیخي یاد دي ته چا نه یې شو خبرونه نه هیز هیو د دې هیډ او هیډ دا دواړه یو شان دي خو ای ډي باندې کېږي نون وربز پنځه فارم دي د ورب پنځه فارمز دي یو ته انفینیټیو وایي انفینیټیو هغه چې د ورب نه مخکې ټو لګېدلی لکه ټو رایټ ټو ایټ بیس فارم د ورب فرست فارم ته وایي لکه رایټ او ایټ ورب سیکنډ فارم ته پاست ټینس وایي پاست ټینس ته وایي د ورب سیکنډ فارم ته او دا روټ او ایټ دا دوه مثالونه دي نو تاسو ځان لګوئ یو پاست پارټیسیپل دی پاست پارټیسیپل د ورب تھرډ فارم ته وایي دا لکه د دې ریټن دی او د دې ایټن دی او بل پریزنٹ پارټیسیپل د ورب سره چې آی این جی لکه رایټینګ ایټینګ دې ته پریزنٹ پارټیسیپل وایي نو انفینیټیوز کې د ورب سره ټو لګېدلی په پریزنٹ پارټیسیپل کې د ورب سره آی این جی لګېدلی
पास्ट टेंस त वर्ब सेकंड फॉर्म तो वही से पास्ट टेंस की इस्तेमाल की पास्ट पार्टिसिपल द वर्ब थर्ड फॉर्म तो वही सेकंड और थर्ड अक्सर योशानी और बेस फॉर्म द वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो वही दा द वर्ब्स शू सबा बडार गिंडार की पोवख ब वीडियो गोरी वस्सलाम